सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम वस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही वस्सलाम अला अबी हनीफा व अहबाबी वस्सलात जिक्र कई नबी पाक मुबारक खाने सलात چې الله ته نسبتي په معنا د رحمت سره ده چې عبادت ته نسبتي انسانانو ته یا پیرانو ته یا نور فرشتو ته بیا په معنا د طلب د رحمت سره ده چې نسبت حاجی چې نسبت الله سبحانه و تعالی په معنا د رحمت سره ده چې نسبت عبادت ته وسی په معنا د طلب د رحمت سره ده چې نسبت حیوانات ته وسی وحوش طيور ته په معنا د تسبیح سره ده دا معنی تاسو ته معلومه دي او صلات ذکر کوي په نبی مبارک باندې صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام باندې صلات دا د الله د حمد تکمیل ده یعنی دا د الله ثنا چې حمد ده دا د هغه تکمیل ده څنګه د هغه تکمیل ده دا چې موږ د الله ثنا وایو او د الله ثنا چې وایو نو الله ثنا پس کامله ده چې موږ د نبی علی السلام شریعت باندې عمل وکړو ا دې باندې ایمان راوړو نو ایمان په نبی علی السلام ایمان د په شریعت باندې دا د حمد تکمیل ده دا د الله د ثنا تکمیل ده نو ګویا کې صلات په نبی علی السلام دا د حمد یو تکمیل شو ذکر دا صلات ذکر کوي په نبی مبارک باندې بل نبی پاک مبارک وسیله ده کنه الله ته د رسیدا وسیله نبی علیہ السلام اتباع ده دی وجه وسیله هم مستحقه دی ده چې مونږ هغه ته هم دعا پیش کو صلات پیش کو ځکه نبی علیہ السلام باندې صلات ذکر کړي وا اصحابي والسلام علی ابي حنیفه و احبابي سلام دی امام ابو حنیفه صاحب باندې رحمه الله عزیز په احباب باندې چې تلامذه دي اوس دا مسله ده چې صلات سلام دا په سوا د نبی علیہ السلام نه سوا د انبیاونه په نور خلکو دا جایز ده کنه ده جایز بعضی وایي چې نه سوا د انبیاونه پیغمبرانو نه په بل څه باندې صلات ویل سلام ویل دا حرام دي بعضی داسې وایي بعضی وایي چې نه دا مکروه دي تحریمن جمهور دې کې تفصیل کوي جمهور داسې وایي علما چې نه انبیاء باندې خو سیده صلات سلام بذات بلا واسطه اسوا د انبیاء علیهم السلام نه لکه صحابه باندې یا د نبی علیہ السلام آل باندې صلی الله علیه وسلم دی باندې هم صلات سلام جایز دي طبعا جمهور مسلک دا ده بلا واسطه چې صلات سلام وای په حضور مبارک په انبیاء ویل شي هغه به وای په صحابه او په آل باندې بذات صلات سلام نشته البته بیتبه صحیح ده ایوا اوس دلته سوال ده چې دلته خو امام ابو حنیفه صاحب باندې صلات سلام ویل والسلام علی ابي حنیفه و احبابي جواب دا ده چې دا سلام په ابو حنیفه صاحب چې وی دا یا جذبه لوجي وی زیات محبت لوجي وی یم مصنف ګویا امام صاحب سره ډیر مینه ده دی وجه نه وی نو یو سړی چې په مینه کې غر کی نو هغه نه یو عمل کله صادر شي بلا قصد بل دا دی کې معاف ده ځکه هلته د مینه زیاته ده
نو زیات مینه له وجې داسې وکړه چې سلام په ابي حنیفه صاحب وویل. یا دا خبره ده چې دا مبني ده په یو مسلک باندې، یعنی یو دوه مذهب دي د علماو. بعض خلک خو په عدم جواز قایل دي چې سوا د انبیاو نه نشي ویلی، او بعض خلک په جواز قایل دي. دا په هغه قول باندې محمول ده چې په جواز باندې قایل دي. والصلاة والسلام علی ابي حنیفه و احبابی، امام ابو حنیفه صاحب باندې د په تلامذو باندې. وبعد فإن أصول الفقه أربعة. وبعد پس تسمیه حمد الصلاة نه دا خبره ضروری ده چې ته دا وپېژنې. فإن أصول الفقه أربعة، چې د فقه ادله څلور دي، چې دا ادله کلی دي. دې ته دلایل اجمالی وایي. اجمالی دلیل څلور دي: کتاب الله، سنت الرسول، اجماع، قیاس. اجمالی دلیل چاته وایي؟ اجمالی دلیل دې ته وایي چې دا منات نه لپاره د حکم. منات منه علت، دې سره حکم نه ثابتېږي، بلکې د حکم چې ثابتېږي دلیل تفصیلی سره ثابتېږي. تفصیلی دلیل چاته وایي؟ جزئی دلیل ته وایي چې خاص مسئلے سره تعلقي، به دې تفصیلی دلیل وایي. زکات و زکات تفصیلی دلیل ده خاص مسئلے پر چې وجوب الزکات ته. نو حکم چې ثابتېږي په تفصیلی دلیل ثابتېږي، یعنی جزئی دلیل باندې چې خاص مسئلے سره تعلقي. ایو اجمالی دلیل کلی ده، هغه سره حکم نه ثابتېږي. لکه اوس کتاب الله کلی ده، چې ته وایې چې دا المنځ فرض اول دلیل څه ده؟ کتاب الله. دا حکم نه ثابتېږي. دلیل باقی مصلاة وایي. دا سه سنت رسول، دا کلی دلیل ده اجمالی، دې سره حکم نه ثابتېږي. دا سه اجماع الامت، دا کلی دلیل ده. دا سه قیاس، دا کلی دلیل ده. کلیات سره نه ثابتېږي. دا نه منات، یعنی نه علت ته حکم. دا دلائل اجمالی ذکر کړ چې اصول الفقه اربعه، دلائل د فقه څلور دي: کتاب الله، سنت الرسول، اجماع، قیاس. خدا دا چې دلیل اجمالی دا موقوف علی لپاره د دلیل تفصیلی، یعنی اصل دلیل تفصیلی سره ته یو حکم نشي ثابتولای چې مخې ته د تفصیلی دلیل پر یو کلی نه کلی به وی به ته په جزئی دلیل سره دلیل ثابت ہے، مسله ثابت ہے. نو دا موقوف علی د دلیل تفصیلی وی، یعنی چې قرآن حجت وی، بیا تو زکات حجت تا، بیا کی مصلات حجت تا. چې قرآن نه حجت، بیا عبادت زکات څنګه حجتی؟ اخو قرآن نه یو جز ده، بیا باقی مصلات څنګه حجتی؟ نو اجمالی دلیل موقوف علی وی لپاره دلیل تفصیلی او په خپل حکم نه ثابتې. قرآن به دلیلی بیا به تو زکات پته دلیلی، ها کذا چې سنت چې دلیلی بیا به خاص حدیث پسه دلیلی. دا سی اجماع، دا سی قیاس. اوس دا مسئله خو تاسو معلومه دي. وبعد فإن اصول الفقه، دا فی جزائیه ده. دا وبعد کې دا واو عاطفه ده. اصل کې دا څه ده؟ قد فرغ المصنف عن الحمد والصلاة، فرغ المصنف عن الحمد والصلاة وقال ان اصول الفقه اربعه. ووایت فرش مصنف فارغ شه حمد صلات نه وقال او دا ویلا چې ان اصول الفقه اربعه، اصول د فقه څلور دي. نو ووایت فرش عطف ته جمله فعلیه شو په جمله فعلیه. دا فا په فین اصول الفقه کې
دا کومه فی ده؟ نو دو وایي چې دا فی جزاییه ده. او سوال ده چې فی جزاییه خو مخکې شرط غواړي او جمله شرطیه غواړي. نو مخکې خو شرط هم نشته نه جمله شرطیه شته. بل حرف شرط غواړي کنه، حرف شرط دلته نشته. بیا څنګه فا په فاینه فضول الفقه کې فای جزاییه ده؟ جواب دا ده چې اصل کې دلته جمله شرطیه شته ده. څنګه شته ده؟ په دې تور چې اصل کې دا مختصر عبارت ده، دا بعد ټکی دا مختصر د متول نه. هغه متول جمله شرطیه ده، هغه کې شرط شته ده. نو دا بعدو دا د جملې شرطیه قائم مقام ده. اصل کې داسې ده مهما یکن من شیء بعد الحمد والثناء فإن اصول الفقه اربعة. مهما یکن، مهما دا اسمی ده، دا اسم شرط ده، دا مبتدا ده. یکن فعل شرط ده. دا من شیء دا متعلق ته یکن سره. بعد الحمد والثناء دا ظرف ته متعلق ته یکن سره. دا څه ده؟ مهما یکن من شیء بعد الحمد والثناء. نو مهما اسم شرط دا مبتدا ده، یکن فعل شرط ده، کانت تامه ده. دا من شیء خو متعلق ته پر په معنا کې فاعل ده. دا بعد الحمد والصلاه دا ظرف متعلق ته یکون سره. فعل سره فاعل سره متعلق نه. جمله فعلیه شرطیه، فعل شرط. دا جمله شرطیه فعل شرط شو. فإن اصول الفقه اربعة دا جزا ده. دا جمله جزائیه ده. دا فی جزائیه ده. اوس دا څه معنا شو؟ مهما یکن من شیء بعد الحمد والثناء، کچیرته یو شی موجودی پس ته حمد و ثنا نه. ځکه مونږ ویل چې کانت تامه ده، کانت تامه معنی به کې مهما یکون کچیرته موجودی من شیء یو شی بعد الحمد والصلاه فإن اصول الفقه اربعة. به به اصول د فقه څلور وی. والمقدم حق فقط التالي. دا اول جز حق ته، دا خو حق ته چې مهما یکون من شیء بعد الحمد والصلاه. یو شی خامخا موجود ده پس ته حمد و صلات نه. کچیرته یو شی موجودی پس ته حمد و صلات نه، دا خو بدیهی خبره ده. دنیا دا موجوده ده، الله موجود ده، دا مقدم بدیهی ده. ا دلیل دی ملازمه چې یو شی موجودی پس ته حمد و صلات نه. به اصول دی فقه څلور ولی. لیکن ملازمه څه دلیل ده؟ ملازمه معنی مقدم تعلیم از کې دا تړل چې ته وایې چې کچیرته یو شی موجودی به اصول دی فقه څلور وی. ولی مس کې څه دا دلیل دی تړون؟ دلیل دی تړون ادعا د مصنف ته. عقلی ملازمه پکې نشته چې عقل یو دلیل ثابت کی. عقلی ملازمه نشته. ادعا د مصنف. ادعا معنی مصنف دعوا دا کوي چې یو شی موجودی پس ته حمد و صلات نه. نو زه دعوه دې کوم چې دا لازمه ده چې اصول د فقه به څلوري. ولې؟ ځکه یو شی چې موجودی پس ته حمد و صلات نه ته هم ضرورت نشته. ډېر شیان موجود دي، دا ځمکه موجود ده، کاڼي موجود دي، شګې موجود دي، گاډي موجود دي، ډېر شیان موجود دي، دنیا پرته ده. دې ته هم نشته ضرورت. ډېر ضرورت مونږ نشته. بعض شیان ته وایي، بعض ته مونږ نشته. چې دا مونږ نشته ضرورت عام موجود وي. بیا اصول د فقه څلور دې ته هم ډېر ضرورت ده. دا خو به خامخا موجودي. چې یو غیر ضروري شی موجودي نو ضروري شی خو په طریقې اولا موجودي. دا دلیل د ملازمه شو. نو دلیل د ملازمه ادعا د مصنف ته، دعوه د مصنف ته چې زه خامخا دا تا باندې لازمه چې یو شی موجودی پس ته حمد و صلات نه. د اصول د فقه خامخا څلوري. دې ته هم ضرورت ده. دا خبره چې یو شی موجودی پس ته حمد و صلات نه، هغه ته هم نشته ضرورت. چاته به مو یا چاته به مو نه. نو چې دا نه مرسته ضرورت عام موجودی، دا فقه اصول خو څلور دي، دا ته هم ډېر ضرورت ده. دا په طریقې اولا سره موجودي.
دا ملازمه دلیل. نو قضیه شرطیه دا شو چې مهما یکون من شین بعد الحمد والثنا فإن اصول الفقه اربعه. کچیر یو شی موجودی پس ته حمد و ثنا نه به اصول د فقه څلور وی. والمقدم حق فكذب تعالی. مقدم خو حق ته دا خو بدی خبره ده چې یو شی خود موجود ده پس ته حمد و ثنا ده. دا ور سړی ته پته ده. هم ملازمه دلیل پس په اصول فقه ولې ضروري دې ته موږ ضرورت ته چې دا نه مشته ضرورت موجودی چې دا ضرورت مو دا ورته هغه په طریقې اولا سره موجودی. نو دلیل د ملازمه ادعا د مصنف ته. اوس بیا څنګه دا عبارت جوړ شو وبعد فإن اصول الفقه اربعه. بیا موږ لګیدو لوجه د اختصار د مقام نه. مقام دا اختصار ځای ده چې کدا انتقال ځای ده کنه ته به انتقال مقصد ته کې. دا خو یو داسې ځای نه ده چې ته پکې ولاړې. دا خو دا ځای ده چې د دې نه وځه ځان وباسه مخې ته ځه کتاب ته مقصد ته ځان رسوه. چونکې دا مقام مختصر و. دا مقام د انتظار نو. دی وجه مونږه حذف وکړو. حذف مو وکړه داسې چې مهما مو حذف کړ. ولې مو حذف کړ؟ مبتدا چېرته حذف کېږي؟ وایي نه دا ضرورت له وجې مو حذف کړ. مهما مو حذف کړ. ښه پس یکون من شین بعد الحمد والثنا. یکون فعل شرطه دا مو حذف کړ. دلیل دا یکون فعل شرط دا قائم مقام د خبرو اما ما مبتدا و. نو خبر هم حذف مبتدا هم حذف. نه دا خلاف قانون مو حذف کړ اختصار لوجه چې چونکې مقام داسې مقام ده چې موږ دینه وتل غواړو مقصد ته. ځکه ما اختصار لوجه نه یکون حذف شو. فعل شرط مو حذف کړ خلاف قانون. مهما مو حذف کړه. من شین چې فاعل و او متعلق و یکون سره دا مو حذف کړ خلاف قانون. صرف لفظ د بعد پاتې شو. و چې دا بعد لفظ پاتې شو دا متعلقات د فعل شرط نو. یکون من شین بعد الحمد والثنا. نو دا بعد ظرف وکنه دا متعلقات د فعل شرط نو. نو بعد لفظ مو ذکر کړ. دا بعد مو چې ذکر کړ دا مو څه لپاره ذکر کړ؟ اکتفا مو وکړه. په دې بعد لفظ سره موږ اکتفا وکړه. په چا نه مو اکتفا وکړه؟ په حذف د مبتدا چې دا هم مبتدا حذف شوی ده او مبتدا خو اسم ده اسمي. نو مهما اسمي و هم حذف کړی و نو په بعد مې اکتفا وکړه دا هم اسم ده. نو بعد باندې مې اکتفا وکړه د حذف د مبتدا نه چې چونکې مبتدا اسم او دا اسم ده. نو بس دا اشعار ده دا بعد دا لفظ دی اسم دا اطلاع ورکي هغه مبتدا محذوفه. بیا مو فی جزایه راوړه په فین اصول الفقه کې. نو دا فا جزایه دا اطلاع ورکي په حذف د فعل شرط چې دلته فعل شرط محذوف ده. ځکه فا جزایه ده کنه شرط غواړي فعل شرط غواړي. نو فعل شرط حذف باندې د فا جزایه اطلاع ورکي. نو دا ټول خبرې مون خلاف قانون وکړي. مهما مو حذف کړ خلاف قانون. یکون فعل شرط حذف شو خلاف قانون. من شین حذف شو خلاف قانون. یو لفظ د بعد پاتر. نو بعد چونکه ظرف ته اسم ده نو دا اشعار ورکي مهما باندې چې دلته مهما حذف ده. او دارنګه دا وروسته فا جزایه د په فین اصول الفقه کې. نو فا جزایه ته اطلاع درکې په حذف د فعل شرط. دا ټول خبره خلاف قانون. وبعد فین اصول الفقه اربعه. پس حمد و ثنا نه دا خبره ده چې اصول د فقه څلور دي. کتاب الله سنت الرسول دا څلور چې اصول د فقه دي دا په استقرا مبني دي. استقرا معنی تتبع شریعت. شریعت تلاش چې موږ وکړو نو شریعت کې دا څلور دلایل دي. خدا حصر عقلی نه ده. یعنی دا نه ده چې عقل وایي چې دا څلور دي نور دي نه. نور دې راشي کنه الله طرف نه.
بل دلیل دی می الله طرف نه کنه دا خدا نه معنی کوي چې بل دلیل دی نه عقل دا نه معنی کوي چې بل دلیل دی نشي پیدا دي شي خدا دا چې تلاش نه بعد په شریعت کې دا خبره معلومه ده چې دا څلور دلایل دي په شریعت کې کتاب الله سنت رسول اجماع قیاس کتاب الله مرفوع ده بنا په دې چې خبر د مبتدا موضوع ده احدها کتاب الله ثانیها سنت الرسول ثالثها اجماع الامه رابع القياس اوس ګوره کتاب الله مخ کې ذکر کړ ځکه دوه وجونه یو وجه دا ده چې کتاب الله قطعي ثبوت ده دا متواتر ده نو دا قطعي ده یقیني ده دی وجه دا مخ کې کړ دوه وجه دا ده چې کتاب الله دا سنت پر اجماع پر قیاس پر اصل ده یہ دو اصالت قرآن موقوف ده دی وجه نه دا مخ کې نو دوه وجه نه یو کتاب الله قطعي سنت رسول اجماع او قیاس دا خو ټول نه دي قطعي سنت کې متواتر قطعي ده ذخیره دي سنت خو ډیره ده د حدیثو ټول خو نه دي قطعي تاسو اجماع دې کوم تقسیم ده بعضی اجماع قطع فائدہ کوي یقیني بعضی اجماع قطعي نه وي لکه اجماع د صحابه او قطعي ده اجماع د من بعدهم نه ده قطعي تاسو قیاس دا ټول نه ده قطعي یقیني بعضی قیاس اقسام دي قیاس یقیني دي هغه ده چې علت په مکی صلی کې قیاس مستنبط قرآن نه علت په قرآن پاک کې عام منصوص وي پابانی تصریح وي او دغه علت په مکیس کې پیدا کې پس دا یقین پیدا کوي عام قیاس نه دا یقیني پس قیاس چې مکی صلی غواړي اصل غواړي قرآنی بیا تصریح په تنصیص دی علت یعنی هغه علت باندې تصریح وي چې دغه علت په مکی صلی کې او هغه علت یقینا متحقق پیدا کی په مکیس کې پس یقین پیدا کوي اسی قیاس یقین نه پیدا کوي ځوان پیدا کوي دیر وجنه کتاب الله کتیو السنت ټول نو کتی اجماع نو کتی صرف اجماع د صحابه او کتی و بیا قیاس ټول نو کتی صرف هغه قیاس کتی و چې علت نص علت په مکی صلی کې قرآن کی وی التصریح په علت باندې چې دا علت په مکی صلی کې بیا دغه علت متعین کې په مکیس کې بیا یقین پیدا کوي ځکه دا مخکې کتاب الله په دې درو باندې بل کتاب الله اصل لکن سنت چې دلیل ده دا خو د کتاب الله لوجه ده اطیع الله او اطیع الرسول درنګ اجماع چې دلیل ده دا هم د قرآن لوجه ده حدیث لوجه ده او قرآن لوجه ده دا چې قرآن قیاس هم دلیل ده هم قرآن لوجه نه فاتبروا یا اولی الالباب یا اولی الابصار دی وجه نه دا درې چې دلایل دي دا د قرآن لوجه دي دی وجه نه کتاب الله ټول پر اصل ده کتاب الله و سنت رسولی و اجماع الامت اجماع دی امت نه مراد ده اجماع دی امت نبی صلی الله علیه وسلم دا حجت تا نبی علیہ السلام کو امت تا دا حجت تا دا دی امت فضیلت تا الله دا فضیلت ورکړه ده چې دی امت اجماع حجت ګرځولې باقی د نور امم اجماع نه ده حجت لکه امت یهودو امت نصاراو امت ټولو انبیاو دا نه ده حجت بلکې اجماع دی امت دا حجت تا دا فضیلت الله طرف نه ده چې دا نصیب کړه دا اجماع امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام والقیاس قیاس کې ګور اقسام دي کله قیاس شرعي وي قیاس شرعي دا ده چې مکی صلی قرآن نه یا سنت نه یا اجماعي چې مکی صلی قرآن نه یا امت یا سنت نه یا اجماع نه دا ته قیاس شرعي وای
ایو قیاس تا قیاس لغوی ده. خواست قیاس لغوی ده چې یو معنا په یو مسله کې پرته په یو شی کې پرته یو معنا په یو شی کې پرته ا دې معنی اعتبار ته بل شي کې وکي. دا نه چې دا شریعت ولا مسله په یو معنا په یو شی کې وي اته دې معنی لغوي اعتبار په بل شي کې وکي. پیدا قیاس لغوی ده. دلته قیاس نه مراد قیاس شرعي ده، قیاس لغوی نه ده. ایو قیاس عقلی ده. قیاس عقلی خو دې ته وایي چې دوه مقدماتونه ده جوړي، صغرا کبرا، او په دې کې اده اوسط یو بیا نتیجه ورکي. دا قیاس منطقي ده، قیاس عقلی ده. دې قیاس نه مراد دلته قیاس شرعي ده. هغه دا ده قیاس شرعي دا ده چې ته استنباط وکې د قانون اصلي د شرع نه چې قرآن ده یا سنت ده یا اجماع ده چې دې نه ته استنباط وکې، بیا درته وایي قیاس شرعي. نو قیاس نه دلته قیاس شرعي مراد ده، قیاس لغوي نه ده، ان قیاس عقلی ده.